الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور الله رب العزت مومنانو باندې ډېر سيزونه لازم کړی او فرض کړی او ټول ناول پاره کې علم دی چې علم حاصل کا علم وکا فعلم انه لا اله الا الله او علم د دې کلمې حاصل کا چې کلمه توحید ده ځکه نور ټول اعمال عبادات هغه د علم ثمرات دي علم یوونه ده او د اعمال او عبادات او طاعات ټول د دې ثمرات دي چې ونه نه نو مې به کوم ځای نه راشي علم جنین هغه بس عملی او سبع عبادتي لیکن د خلق ذهن کې د علم ناسبل مطلب راغلی زکات د زمانه د بدلیدو سره ټول اصطلاحات بدل شي نو د علم هغه مقصد او مطلب هم بدل شي علم خلق بل څه ته چې کوم دنیا کې خلقو څه کتابونه جوړ کړي دي لیکلي دي او دا غینه درس نظامی جوړ کړی دی چې حقیقت کې غیر نظامی دی دا درس نظامی نه دی خو بس دی هر یو شي ته الټا نوم یې اخلي الټا نوم یو ته یې اخلي لکه وخت کې چې بدعت ته سنت وي او شرک ته توحید وي دا سیداری او شي نوم یې الټا کړی دی دغه علم نو چې دا مونږ پکې را روانو په ابله که خاطی وي نه پوهېږو چې علم څه ته وایي څه ته نه وایي خو چې چا به خلقو اواز وکړو نو مونږ وایي دغه علم دی او دغه عالم دی چې ناست دی کټ کې نه راځي الله رب العزت وی علم چې راشي هغه سره انقلاب راځي
دا د صحیح علم دلیل دی چې کوم علم سره انقلاب راغی نو پوه شه چې دا اصلي علم دی او دا حقیقي علم دی او چې کوم علم سره انقلاب رانغی نو هغه علم نه دی هغه سه یو د دنیا یو کار دی نور ډیر کارونه دي نظام یو کار دی کول غواړي وي انا خبره ده خو چې حجره کې خلق ناس تو باندې به وي پیدو چې د امون ورته وکړو هغه د مانځ په مطلب څه پوهیږي دا علم انقلاب دیته وي چې په یو کورنۍ کې په یو خاندان کې په یو کلی کې یو بنده په علم پسې وځي هغه وخت سره چې کوم مروجه علومي هغه ټول وایي او واپس راشي نو هغه انقلاب راولي انقلاب راولي اول د خپل کور نه چې خپل کور کې کینی مور او پلار رونه خويندې څومره چې ناشتي دیو ته وی چې تاسو ما باندې ډېر مهنت وکړو زه تاسو شکریا ادا کوم او اگر که د نعمت شکریا ادا کول ګران دي هغه دا ده چې ما څه زده کړي دي نو اوس به تاسو ته وایم هغه دا ده چې دا کوم موجوده زندگی ده ماحول دی دا بدلول غواړي دا ماحول رسمي او رواجي دی او الله موږ دې نه پیدا کړی چې خلکو سره جوړ کړی موږ په هغه پسې روان یو موږ به ژوند تیرو او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او بیا ورته د غټې غټې خبرې وکړي چې دا سنت دی دا سنت دی دا سنت دی اگر که هغې به غوږون له ګوتې ور وړي چې توبه دا خو ډېره ګرانه ده بس وایه علم وایي دې ته چې انقلاب به راولي دا د اشاعت علم دی دا د اشاعت د طالبانو خصوصیت دی چې کله ځي کې وطن فارغ شي او کور ته راشي نو د کار خو ډېر اسان دی هغه دا دی چې دی وایي چې یو وخت مقررو چې زه به تاسو ته په هغې کې د قرآن کریم ترجمه او درس کوم خیر چې تاسو کله فارغه یې که سهار مهالې د چای نه پس کار نه وي نور تاسو بس دا خو ډېر اسانه ده چې د قرآن درس شروع شو په یو ځای کې انقلاب راغی قرآن انقلابي کتاب دی شیوخ د انقلاب راوستو نو دا خو په لږ ځای کې په دې چار دیواله کې انقلاب راغی بیا ورو چې الله دله استعداد ورکوي نو دی به په جومات کې اعلان وکړي او چیرونو مونږه دا خپل ژوند ډېر قیمتي دی دا غواړو چې دا په سنت طریقه باندې تیر کړو نو یو سنت به ورته بیانوي یو سنت او ترغیب به ورکوي چې په دې به عمل کول غواړي هسې بیان ته حاجت نشته دی نو هغې محله کې به انقلاب راشي داسې انقلاب به راشي چې خلق به د نورو محلو نه جدا وګڼي بل نوم به ورته کېږي وی به دا دې سره لازم خبرې دي ښه نو بیا ورو دغسې په کلي کې دا ورو داسې ښه چاله چې الله ډېر استعداد ورکړي که نه
شيوخ له ډېر ورکړو نو هغوی په ملک کې انقلاب راوستو په ملک کې انقلاب راوستو د ملک نقشه یې بدله کړه د ملک طریقه یې بدله کړه د ملک نظریه یې بدله کړه رویه یې بدله کړه دا دې ته انقلاب وایي علم دې ته ویل شي یو د پخوانو خلکو علم و ناغی کې انقلاب نو هغه دا مونږ په خپل لیدلی چې چا په خپل یو لیکو سبق لا هغه به فارغ شو او غله به کارت ورکو چې فاضلی اکوړه خټک دا به ولو چې هغه راغی نو جمعات کې وتا دره قالینونه سپین سپین صادرونه دا وته او دبم ډېر نوې کپڑے چولې وي هر څو اٹکه او پاغه به کینولیو او یو خسته رومال به ولا پسره چولیو چې د لری نه بچاولې نو چاوي چې دا د سنت ته چې دا سنبال کړي ناشته نو بس استادانو ملمانو د کلی او د بار دا براجم شو خوشحالی بوا مبارکی ورکړی شو صاحب سے الله باندې فضل وکړو اچاو پکې بیان وکړو او آیات به وی سورۃ یونس قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرح دا ډېر د الله ډېر لوی فضل شو دا الله ډېر لوی رحمت شو چې الله تعالی علم ورکړي او د چا په کورنۍ کې عالم پیدا شي الګیا وو صفاتونه وو دا اوس د مطلب نه مې خلق نه خبرو چې د علم وکاو واپس راغی نو دې بس کوي نه خو بولا اول نوم کې خود چې فارغ شو بس دې وسې څه نه کوي دا څه بناستي ښه دې فارغ شو د علم نوم او د عمل نوم ښه خپل خواهد چې هرڅه کوي هرڅه کوي نو کوي به ځان له بس دنیا کار رواني په دې مقصد نه پوهېده په دې مقصد او نه په سند کې کتلیو چې دې کې ما څه لیکلي دې کې خو ما ته دا لیکلي چې الله تعالی باندې فضل وکړو او رحم وکړو او تعالی علم درکو تا ته ډېره لویه ذمہواري حواله شوه ته به اوس دا خلقو ته رسوي چې څنګه تا ته الله درکو نو ته به هم خلقو ته رسوي یا ابن آدم علم مجانا کما علمت مجانا اے بندہ تعالی اللہ علم درکو مفتو سیدن آغستی ندی تمہیں خلق تغا سے مفت رسائے سبا اخلینا پا دی باندے ذکر دی قیمت نشتا دی عوض نشتا مخلوق سرا اٹول دنیا دی عوض نشی کے دے تو دی عوض اللہ سرا دے تعالی با اللہ دی عوض درکئی و تعالی دی حق ادا کو نو بس علم حاصل شو لیکن دا مقصد نہ بینو خبر دا صدو پارا دے مونږ چې ول با کراچۍ ته لاړو نو هلته کې مدرسې دي ډېرې که څوک علم نه کوي نو هم به کوي ځکه چې ډېر لوی شهرت دی
او د علماء طرف نه هم ډېر ترغیباتي چې خلقو ګره علم کوي او بیا خاص هغه خلق چې علماي یا امامانی یا قاریان یغیر او بګار چې په خپل اولاد باندې هغه محله کې درې څلور تنه فارغ شوي په کال باندې نو چې کوم پکې ډېر قابل وو دغه نه چا تپوس وکړو ځکه مسله شروع شوه زمونږ خو دغه مسله یې که نه چېرې خلک وایي چې دا زیارتونو باندې څه کښې کېښودې چاولې یا نور څیزونه نو دا حرام دي نو هغه ورته دا چا وایي چې دا حرام دی ولې دې کې یو ما ته حرام شی وښیه دا چې پخ شوي دي نو به یې پاکې وي غوړي پاکو اوس کې وچوارې پاکې وي دا په څه باندې حرامې شوې نو بس موږ د دغې جواب نه پوه شو چې دې خلقو ته هغه اصل شی نه دی ښولی د شیشې یو مخې که نه چې په هغې کې هر څه ښکاري بلې شایي دې ته د شیشې هغه شا ښولې ده مخې ورته نه دی ښولی نو دې جزان نه دي خبر چې حرام څه ته وي حلال څه ته وي شرک څه ته وي کفر څه ته وي اته کاله لس کاله تیر کړو ضایع شو که نه هغې ته ضایع ووایه چې یو بنده د خپلې عقیدې نه خبر نشي د خپل ایمان نه خبر نشي د شرک او د کفر نه خبر نشي توحید نو بس چې کله د قرآن درس شروع شو او خلق رو راسم شو پس دا غینا په دې خبرو باندې پوه شو چې دا حرام دی دا حلال دی دا شرک دی دا کفر دی دا نظر و نیاز دی د غیر الله د دې نه خبر خبر هم دا کوله چې یو درس نظامی دی او بل درس غیر نظامی دی جماعت اشاعت التوحید و سنت چې کله داسې به وغواړي چې لا نو ښکاره شوی یا وخو دا نوره تیاره پې ډېره وه نو هغه وخت کې به خلقو درس غیر نظامی کو انو ورته خو درس نظامی څنګه درس نظامی دی ته وایي چې یو لږ علم شروع کوي نو قرآن ورته کېږي چې اول دا ووایه دغسې دی ویلې دی او یو ما ویلې دی استاد سره ختم مې کړی نو اوس په معنا او ترجمه باندې وایه نو ول به په قرآن پوه کې په خپله ژبه کې ترجمه باندې به پوه کې چې دا وایه بیا ورته داسې که ضرورت یې که نه د حدیث اوسې کتاب به وي هغه به ورته شروع کې که بلوغ المرامي که بلي نو بنیاد صحیح شو اوس چې دی هر څومره په بره ځي نو په ده باندې یره نشته ده باندې خوف نشته ځکه چې ده شروع د قرآن نه وکړه او چې ختموي به نو ختموي نو په بخاري او په مسلم او په احادیثو باندې به نو اول کې قرآن او آخر کې احادیث
دا درس نظامی شو دې سره اصلاح راځي درس غیر نظامی دای چې لک سبق شروع کړي نو مفید الطالبین وتکیدي سرب بهایی وتکیدي میزان او منشعب وتکیدي یا خدای قرآن وتنګدي چې اول سبق دا دی اول علم دا دی انا تاسو شروع کړو د بندیانو کتابونه په دې باندې اصلاح کی ها دا شروع کی فنون شروع شي صرف نه صرف صرف خنو چې خرڅي خلق جامع به پاکي صرف نحو اب یارو دې په خپل تجربه وشي کنه ایا ولکو پلار علم لا لګنو هغه وو تا خونه کوله چې دا کتاب وای دا وای دا او چې هغه داسې کابي تورسېدو نو بیا پلار ته استادان وی چې بس و د تا اجازه نشته دې په خپل روان شوی دی دې بزان لار ګوري نو دا حتی ورسنو بیا په خپل ځان لار ګوري نو لار سي او زی او داسې مشکات جلالین دې حتی ورسي نو چې شوقي کنه او لا مشکلات پنی راغلي د دنیا نو دا خو وي او چې کله دوره شي نو ډیر مونږ لیدلې د خپل مرګري لار به پاسه سره راولېږي خاطر راولېږي چې واده دې تیار دی هغه به ما ته دوره پاسه ده هغه دا دوره نه خلاصي دا څنګه سبق دی لس کاله وشو دا سبق نخلاصي پریدوا په زور وې وته نو واده به ولاوکو او دوره و پاتې شو نو اول کې به قرآن نو وي په اخر کې به حدیث نو وي او مین کې د خلقو کتابونه بدا صدق الله تعالی دا به دا علم دې ته درس غیر نظامی وي ها ازي ولا په دروغ نوم یې خو چې دا درس نظامی دي ته وي چې نه پکې قرآن شته نه پکې حدیث شته او بس کتابونه وایي د بندیانو او بیا بندیان څوک دي تفتازانی چې هغه په شیعتوب کې نه نوته دي دا کتابونه وایي په هغې کې بس تاسو اصلاح وشي یا خدای توبه دا درس غیر نظامی وخا و درس نظامی شو چې جماعت اشاعت التوحید و سنت خپل لاس کې واغستو نو اول ورته دی قرآن وښیي دا څنګه قرآن ورته وښیي چې هر کال چوټیانې کېږي دا د پخوا نه هر کال چوټیانې کېږي نو بس چې الله رب العزت چاله قسمت خکړی کنه نو په دې روزه کې او په دې میاشتو کې هغه له توجه ورکوي د پنځ پیرته د پلان زیاته نو هغه میاش په قرآن کې تیر کې اصل وی خو دې په قرآن کې تیر کې چې بل کال راشي نو بیا بل کال بیا نو کاته کاله لس کاله علم کوي نو لزل قرآن خلاص کی اته ځل قرآن خلاص کی انور کتابونه یو ځل دا څومره درس نظامی خودی ته وي بس مونږ هم په داسې وخت کې چې تیار وه بس په دې شکر وباسو چې یو ځل پنډۍ ته او دو ځل پنجبیر ته ولاړو اوس ارمان کوو چې مونږ هر روزه کې ولې نه تلو
دا دوره وختم دا ځکه نه تلو چې دا اپله د دې زورو چې راشه روژه کې د ادبو دوره کېږي، راشه روژه کې د میراث دوره کېږي، راشه روژه کې دا شیطانانو د دې لپاره شروع کړې وي چې دا طالبان پنځپیر ته لاړ شي، قرآن ونه وایي. دې لپاره دا دورې شروع. موږ ته څه پته وه؟ نو زموږ نه ډېرې روژې په دې دورو باندې خرابې شوې، نو موږ پکې سم نه شو. بیا هم شکر دی الله چې که زموږ دوه ځله تللو که نه پنځپیر ته، خو هغه د خلکو د 10 ځلو نه زیات و. ځکه هغه وخت کې توبه د قرآن نه به چا سر اوچته و، که سر یې اوچته و صرف د دې لپاره چې حضرت شیخ ته وګوري. د هغه په کتو توبه ونه مړېده. هغه به هم کاته طالب به یې پکې صحیح کو، چې صحیح به یې کو چې زه خو جوټه وواله به یې پاسه که نه دقه نور څه نه و. خو چې څومره یو کار رستو کېږي نو دومره پکې نقصانات پیدا کېږي، عیبونه پیدا کېږي. خو بیا هم د الله کتاب دی. نو چې دغه روژه کې او دغه 40 ورځې کې به مونږ قرآن ووایي، نو زمونږ به د علم ته داسې شوق پیدا شو چې مونږ یا خدای کله به ورځو شروع، کله به داخلي کوو، کله به دا یو ناشنا دور و چې تیر شو. درس نظامي دې ته وایي، درس نظامي چې په انتظام سره وي. نو انتظام دغې ته وایي چې قرآن به د ټولو نه مخکې وایي او زده کوی به یې، بیا نور ورپسې به کتابونه وي. نو هغه کتابونه ورته دومره اساني مونږ لیدلي په خپل دې دومره وخت کې تجربه هم کړې ده چې کوم ملګرو به قرآن ویلی و، اشاعت واله و، هغوی ته به دا کتابونه داسې ښکارېده لکه بوس، داسې به اسان. چې دا نور به و که نه چې هغوی به وایي چې قرآن څوک پوهېږي. نو هغوی به ناست و، کتاب ته به یې کله داسې کاته، کله هلکه بل به تپوس وکړو ولې یاره په دې توري باندې پوه نه شوم. دا قنداریان اکثر ټکي ته تورې وایي که نه، په دې توري باندې پوه نه شوم. او په دې مې ویله چې ذهن کار ونه کوو، ستا ذهن کار نه کوي او که نه تا قرآن نه دی ویلی، تا دننه بلب نه دی بل کړی، خو ستا ذهن به څه کار وکړي ښه. نو مطلب مې دا و چې که یو ځای برکتي ګرځي نو په قرآن سره، که یو علم کې الله خیر او برکت اچوي نو په قرآن سره. پخوا هم علماو که نه چاته به یې پته نه وه، تپوسونه به یې کول چې هغه علایي مولوي صاحب کوم ځای کې دی، هلکه کوم هغه شیخجانات چې راځي په اوړي کې په ژمي کې به باره په غرونو کې دلته تا به خلکو پېژنو. دا خو الله داسې دور راوستو چې هر طالب چې شروع کوي نو مخکې د قرآن نه کوي، مخکې په دې ځان پوه کړي، نو هغه علم ورته اسان شي، هغه کتابونه ورته اسان شي. توبه توبه ډېر ناشنا توبه کارونه وو. شیخ الحدیث به چې طالبانو په زړونو کې به د هغه ډېر لوی د علم وقار نو بس دغسې ناستو. په بخاري کې آیت راغی نو شیخ الحدیث وایي طالبان ته چې تاسو کې د قرآن حافظ څوک شته؟ یو وی او وی چې دا آیت کوم صورت کې دی؟ بس چې طالبانو په زړه کې کوم وقار و